أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسپارا آیات نمبر 95 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الله پاک جل شانه پدې آیاتونو کې د خپل قدرت بعضی مثالونه بیانې چې انسان خو په ځمکه کې دانه ورواچي یا د کجوري اډوکي ورواچي د انسان دومره کار دی چې بس د ځمکه پسته کی او دانه پکې کیږي اوس دا دانه دنه په د ځمکه کې صحیح کول بیا د ځمکه د دانې نه یا د کجوري د اډوکي نه تیغ راخېجول دا د الله جل جلاله کار دی انسان نشي کولی د غنم دانې مونږ اونولو بیا دا دانه ټیک کول د دینه تیغونه یو تیغ کته ځمکې ته کوز شي جرړه او یو تیغ بهر راوځي دا د الله جل شانه کار دی دا الله پاک دی نو د دغه وچې دانې نه دا شین بوټي دا 4000 غون بل ځکه الله فرمای انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو د ځمکې نه تیغونه راټوکوئ او کنه زه د ځمکو نه تیغونه راټوکوم تاسو ترې راټوکوئ کنه مونږ ترې راټوکو نو دې کې الله پاک جل شانه دې آیاتونو کې د خپل قدرت بعضی مثالونه بیانې ان الله بیشک الله تعالی فالق الحب چون کې دې دانې لرا والنوا او چون کې دې د کجوري اډوکی لرا د کجوري اډوکی دنه اوچوي پزماکه کې دنه الله اوچي بیا ته بره تیغ راخکاره کی او دنه جرړ ځمکې ته ورنن باسي څومره دانې مونږ ورلړګو ځمکه او ته پستګو لړای کو بیا په هر دانه باندې الله پرشته مقرر کړی دا او هغه دانه ټیکي او دغه نه تیغ راخېجول دا هغه ذمہ داری نو الله وی د ځمکه کې تیغ تاسو راخېجوي کو مونږ راخېجو ان الله بیشک الله تعالی فالق الحب چون کې د دانې لرا والنوا او د کجوري اډوګي لرا یخرج الحي روباسي ژوندې من المیت د مړینا ژوندې د مړینا روباسي یخرج الحي روکاږي ژوندې من المیت د مړینا اگې مړه دا ژوندې بچي ته الله پیدا کی اگې مړه دا ژوندې بچي ته الله پیدا کی د انسان کم نطفه چې دا مړه ده الله ته ژوندې ماشوم پیدا کی کافر مثال پشان د مړي ذکر نه کوي نو یخرج الحي روباسي ژوندې من المیت د مړینا ژوندې نو کافر سړی مسلمان او صالح اولاد ته پیدا شي نو د ژوندینا سمورات دي عام ژوندې ته مراد شو لکه بچوړې نو هغه مړه ده ژوندې بچی ته پیدا شو نطفه مړه ده ژوندې ماشوم ته پیدا شو یخرج الحي من المیت روباسي ژوندې من المیت د مړینا کافر په مثال د مړی دی دغه مسلمان صالح بچی پیدا شي
ومخرج المیت ارایستون کې دی مړ لرا من الحی د ژوندینا نو د ژوندینا ژوندې راوباسي د مړینا او بیا مړې راوباسي د ژوندینا نو هغه مړه ده د چرګه ژوندی ده نو د ژوندی چرګې نه مړه هغه د الله پاک پیدا کړي د ژوندی چرګې نه مړه هغه دا الله پاک پیدا کړي ژوندي انسان نه مړه نطفه دا الله پاک پیدا کړي او دغه رنګي د مسلمان او نیک او صالح نه کافر بچي دا الله پاک پیدا کړي نو مخرج المیت رایستون کې دی مړ لرا من الحی د ژوندینا ذالکم الله نو دا صفات والا الله دی فانا تؤفکون نو بیا کوم طرف ته تاسو اړولی شئ چې دومره لوی ذات دی چې د مړي نه ژوندی پیدا کړي ژوندي نه مړی پیدا کړي نو د دې دومره لوی الله پاک نه او دانې درلچي د دانو نه تیغونه راوباسي نو دا دومره لوی الله پاک نه بل چا طرف ته رواني چا طرف ته مخ کړي خو دکې الله طرف ته مخ کړي ذالکم الله نو دا صفات والا الله دی فانا تؤفکون بیا کوم طرف ته تاسو اړولی شئ فالق الاصباح چونکې دی سبا لرا شپه چې شپه شي نو په شپې باندې تور صادر پروت وي اوس دا تور صادر چا اوشلو چې د هغې نه سبا راوکاږو دا تور صادر چا اوشلو نو دا الله شلونکې دی د تور صادر لره الله چونکې دی د تور صادر لره سپینه ښایسته روسته الله راوباسي فالق الاصباح شلونکې دی چونکې دی سبا لره وجعل الليل او ګرځولې د شپه سکنن د آرام دپاره شپه د الله د آرام دپاره پیدا کړې د شپې به آرام کوي او ورځ کې یو سړی ډېر آرام کوي د مشاهدې خبره ده خو ډېر سړي اوده وي خو د شپې دی ویښ وي د صحت ته به خامخا نقصان رسي ځکه شپه الله دا د آرام دپاره پیدا کړې ده دې کې سکون وي دې کې آرام وي دې کې زوګ زوګ نه وي د مرغو چغار پکې نه وي د نور شور پکې نه وي نو که 2-3 غنټې سړی خوب وکړي د ورځې ټول ورځ چې کوم دی ودي نو د ورځې دا خوب د شپې د 2-3 غنټو ته نه رسي ځکه دا الله د سکون دپاره د آرام دپاره پیدا کړله وجعل الليل او ګرځولې د شپه سکنن د آرام دپاره والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ حسبانا الله ګرځولې دي د حساب دپاره په نور او سپوږمۍ باندې خلک حساب معلوم جنوري فروری مارچ اپریل او مئی جون جولائی اگست دا میاشتې چې دي دا د نور په حساب سره دي دا د نور په حساب سره دي نو په دې کې جنوري هم په دغه سړځای کې راځي فروری هم په دغه سړځای کې راځي جون جولائی دا پکې په ګرمۍ کې راځي په ټول کال په دغه شانتي راځي نو دا د نور په حساب سره دغه میاشتې دي او د سپوږمۍ په حساب سره د سپوږمۍ په حساب سره چې کوم دی دا رجب و شوال و ذی قعده ذی الحجه دغه میاشتې چې کوم دي نو دا د سپوږمۍ په حساب سره دي روژه وړوکي اختر نو روژه کله په ګرمۍ کې راځي کله په سړځای کې راځي وړوکي اختر کله په ګرمۍ کې راځي کله په سړځای کې راځي نو د سپوږمۍ په حساب سره چې کومې میاشتې دا ګرځي د نور په حساب سره چې کومې میاشتې دا ګرځي نه په یو ځای باندې ولاړي نو دا الله د حساب دپاره پیدا کړي دي فالق الاصباح چونکې دی سبا لرا وجعل الليل او ګرځولې د شپه سکنن د آرام دپاره والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ ګرځول دي حسبانا د حساب دپاره په دې حساب معلوموي په دې باندې حساب معلومیږي ذلک تقدیر العزیز العلیم ذلک تقدیر دا اندازه ده العزیز د هغې الله چې غالب دی العلیم او پوهه دی دا د اندازې دپاره خلکو دغه کړي مقرر کړي وهو الذي الله هغه ذات دی جعل چې ګرځولی دی لکم ستاسو دپاره النجوم ستوري لتهتدو دپاره دی چې تاسو لار عمومئ بها په دې ستورو باندې فی ظلمات البر په تیارو د وچو کې والبحر او په تیارو د سمندر کې نو په سمندر کې او په دې ستورو په حساب سره به خلکو لارې معلومولي لارې به معلومولي اوس هم دا قطب نما چې دا نو دا د دې ستورو په اعتبار سره په دې سره جوړه کړې نو په جاز کې هوایي جاز کې او دغه رنګې بحري جاز کې په دې کې دا قطب نما چې کوم دی په کار راځي نو دا ستوري الله د لارو معلومولو دپاره
چې کوم دی پیدا کړل. یو مقصد د ستورو دا دی چې لارې پې معلوم شي. دویم مقصد یې دا چې رجوما للشیاطین په دې باندې شیطانان ویشتلی شي په دې ستورو باندې. دا لمبه چې مونږ وینو دا شیطان بره وخیږي او دې خبرې اوري د خبرې اورېدو دپاره. نو چې فرشتې وویني نو په ستوري باندې وودي، نو چې پې ولګي نو بس لمبه شي ختم شي وسوځي، او که خطا شي نو لیونی شي، بیا په خبره باندې څوک نه پوهېږي دغه شیطان. او چې نه فرشتې ونه ویني او دی لاړ شي نو یو خبر راغلا کړي بیا راشي نجومیانو ته ووایي. نو یو خبر هغه راغلا کړي وي او 200 سره بیا نجومیان خپلې جوړېږي. نو د ستورو یو مقصد دا دی چې رجوما للشیاطین شیطانانو د ویشتو دپاره، او دویم مقصد دا چې لتهتدوا بها دپاره دی چې تاسو لارې عمومي بها په دې ستورو سره فی ظلمات البر په تیارو د وچه کې والبحر په تیارو د سمندر کې. قد فصلنا په تحقیق په تفصیل سره مونږ بیانو، قد فصلنا الآیات په تحقیق سره مونږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم یعلمون د هغه قوم دپاره چې پوهېږي چې علم لري. وهو الذي الله غزاد ته انشأکم چې پیدا کړی تاسو به لومبي ځل من نفس واحدة د یو نفس نه الله جل شانه دا ټول خلق انسانیت دا الله د یو نفس نه پیدا کړل. حضرت آدم علیه السلام حضرت آدم علیه السلام پیدا کو لومبي د ټول ځمکې نه فرشتو ته حکم وکړو چې خور راغونډه کړي، نو خور یې راغونډه کړله. آدم علیه السلام قد مبارک اوږدوالی 90 فٹ او پلنوالی سینې مبارکې د 19 فټه. دا انسان حضرت آدم علیه السلام جوړ کو. بیا به هوا اوچلې دا انور په ولګېدو بالکل برابر شو. بیا به الله جل شانه ساور واچو. دا غي نو ورستو په جنت کې او پاتې کېدو. نو خپه و ملګری نو جنت کې هر قسم نعمت ورته وو خو ملګری نو د ژوند. نو دی او د شو د ګسې پختینه ورله الله پاک جل شانه حضرت حوا ابه پیدا کړ. د ګسې پختینه دا غي دواړو نه الله پاک جل شانه ټول انسانیت بنیاد اخدي. څومره انسانان به پیدا شوي دا ټول د حضرت حوا او د حضرت آدم علیه السلام د دې دواړو اولاد دي. نو الله فرمایي هو الذي الله غزاد انشأکم چې په لومبي ځل پیدا کړه تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه فمستقر نو ستاسو جیفنا ستاسو ځای د اوسېدو ومستودع او ستاسو ځای د آرام. نو فمستقر ځای د اوسېدو ته ویلی شي، مستودع دا ځای د امانت ته ویلی شي. ستاسو دپاره ځای د اوسېدو او ځای د امانت. نو په دې کې اختلاف دی، مفسرینو پکې مختلف قولونه چې کوم دی کړي دي چې مستقر څه ته ویلی شي او مستودع څه ته ویلی شي. نو بعضې مفسرین وایي چې مستودع ځای د امانت دا د مور خېټه ده، د مور رحم دی، د مور بچیدانه ده، او مستقر ځای د اوسېدو دا دنیا ده. مستودع ځای د امانت دا د مور خېټه ده. د مور په خېټه کې انسان امانت وي، د مور په رحم کې بچیدانه کې انسان امانت وي. او مستقر دا د دنیا دا خېټه ده چې دنیا ته راشي دا ځای د ده دپاره د اوسېدو دی. او بعضې مفسرین وایي چې نه مستودع ځای د امانت دا قبر دی، قبر کې دی امانت پروت وي. او مستقر دا آخرت دی، یا جنت دی د اوسېدو ځای او یا جهنم دی. زموږ د ټولو ځای دی الله پاک مستقر دی، الله جنت وګرځي. نو قبر دا امانت انسان به د قبر کې امانت پروت وي، او ځای د اوسېدو یا جنت دی او یا جهنم دی. نو چې دنیا کې انسان خپل ځان امانت ساتلی وي څنګه عمل یې کړي وي، کو انسان د دنیا نه د قبر خېټې ته روغ تللی وي نو دی هلته بیا روغ وي، امانت وي. او کو انسان د دنیا نه قبر ته چینجن تللی وي نو هلته بیا خامخا پکې چینجي کېږي، خرابېږي. رحمان بابا وایي امانت په د لحد په منځ کې اوسي څوک چې ځان کې امانت په دې دنیا کې، چې په دې دنیا کې د ګناهونو نه خپل ځان امانت وساتو نو قبر کې به بیا امانت پروت دی. تا ته بیا نه مار سویلی شي نه ته لړم سویلی شي. خو که تا دنیا کې چینجن وې نو آخرت کې به درکې بیا خامخا چینجي کېږي. انسان چې د مور د خېټې نه د دنیا خېټې ته دی صحیح سالم راشي دی ټکي،
خو چې کله د مور د خېټې نه دې نیمګړی راشي، لاس یې خراب وي، سترګې ړوند وي، کوڼ وي، چاړه وي، نو د یو قسمه ډاکټر د دې علاج نشي کولی، د دې علاج بیا نه کېږي، ځکه دې د مور د خېټې نه نیمګړی راغلی. نو چې د دنیا د خېټې نه مونږ او تاسو چنجل لاړ نه شو، صحیح لاړ شو، امانت خپل ځان دلته وساتو، نو بیا دا قبر د انسان دپاره امانت دی، بیا امانت ساتي تر آخرته پورې. نو فمستقر ستاسو دپاره ځای د اوسېدو، و مستودع او ستاسو دپاره ځای د آرام. دا قبر چې دی، قبر دا ځای د آرام هم دی. دې کې انسان حدیث مبارک کې راځي چې کله نیکوکار انسان دفن شي، بدکار چې دفن شي، نوی په ده باندې دا ځمکه راشي او دا ځمکه ورته وایي چې څومره خلک زما په شا باندې ګرځېدل، په ټولو کې مې تا سره نفرت و، ته مې په ټولو کې بدې شوې، نن به ته زما بد سلوک ووینې. حدیث مبارک کې راځي چې د باندې دا ځمکه د دواړه طرفینو نه راشي او د ده دا پوښتنه زور ورکي او د ده دا پوښتنه په یو بل کې داسې ورننوځي لکه دا ګوتې چې سړی یو بل کې ورنن باسي، داسې ورنن باسي، او بیا به د باندې اژدهاګانې مسلط شي. او چې نیک انسان دفن شي، نو دا ځمکه ورته وایي ستا راتله دې مبارک وي، تا ډېر ښه وکړه چې زما خواله رالې، زما په مخ زما په شا باندې چې څومره خلک ګرځېدل، په هغه ټولو کې زیات خوښ زما ته وي، نن به زما ښکلي سلوک وویني. نوي قبر ورته دومره ارد کړلی شي چې تر کومې د دې مړي نظر لګي، چې تر کومې پورې د دې مړي نظر لګي. نو خلک سوال کوي چې دا قبر دومره ارد شي، نو خواته سره بل قبر دی، دا قبر شلېږي ولې نه؟ مونږ خو ونه لیدو، مونږ خو ونه لیدو. تاسو وایئ چې حدیث کې راځي چې قبر ورته دومره ارد کړلی شي تر کومې د دې مړي نظر لګي، دومره ورته ارد کړلی شي، او خواته سره بل مړی پروت دی، هغه ته پته نه لګي، یا ژوندی ورسره پروت دی، هغه ته پته نه لګي. نو د قبر د دې ژوند مثال دا داسې دی لکه خوب. دوه کسان په یو چرپ کټ کې چې کوم دی وده دي، دا یو چغې وي، بل ورسره خوا ته خوشحالي محسوسي ګرځي، چې کوم دی په باغونو کې ګرځي، خوشحالو کې ګرځي، قسمه قسم خوشحالی ورته په دې خوب کې خوب ایني که نه. دا خواته سره کس ناست دی، د په دې چغو باندې نه پوهېږي. دقه مثال د قبر دی، ځکه روح دا یا په اعلی علیین کې یا په سجین کې، د انسان جسم دا په قبر کې، خو د دواړو تعلقي، د دواړو تعلقي. انسان چې کله وده شي، دا روح یې لړ شي، نو بعضې وخت سړي پسې اوښ ورپسې، بعضې مار ورپسې، بعضې ټایم کې. نو دا مار د چې کوم دی چغې وي، بعضې وخت سړی دومره چغې وي چې راپاسي مری کار پرېښي، اواز یې بوخ شوي وي، خولې پرې راغلي وي، دی چې راباسي شکر دی چې خوب. نو هلته روح ته عذاب میلاوېدو، خو دلته جسم محسوسه و، په جسم باندې خوله راغلې ده، د جسم مری خرابه شوې ده، عذاب هلته روح ته میلاوېدو. دقه مثال د قبر دی. روح ته کو خوشحالي میلاویږي، نو اصل روح ته په قبر کې، په قبر کې اصل روح ته، دنیا کې اصل جسم دی، روح تابع دی، او په دغه کې په قبر کې اصل چې کوم دی روح ته، جسم تابع دی، او په آخرت کې دواړه اصل دی. نو اصل کې په دنیا کې خوشحالي جسم روح ته وررسي، کو تکلیف راځي په جسم باندې راځي، خو روح ته وررسي. دغه رنګ په خوب کې انسان کو خوشحاليږي، نو اصل د روح خوشحاليږي، خو جسم د خوشحالي را رسي. بعض وخت له خوب کې بادشاہ شي چې راویښ شي کنه، تاسو چلو شو یاره دا چې پریشان باندې نو سوره بخوا، او کو بد خوب دی ولیدو بیا سړی راپاسي، شکر دی چې خوب، شکر دی. بعض وخت کې سړی څوک ووژني، په چاړه باندې وي، په ټوپک باندې وولي، سړی ډېر خفه وي په دې خوب، خو چې راپاسي کوي شکر دی خدای چې خوب. نو په دې قبر کې اصل چې کوم دی دا روح دی، جسم تابع دی. نو دغه کو ارد شي کنه، دا روح ته ارتېږي اصل کې، خو جسم په قبر کې محسوسي، دا ښکاري نه په نظر باندې. څنګه دوه کسان داسې یو ځای وده دي، یو چغې وي، یو ته خوشحالي محسوسېږي، بل ته چې کوم دی عذاب ورکولی کېږي، خو دواړه په یو کټ کې وده دي، یو بل ته پته نه لګي. د چغې والي دي، خو دی بل ته پته نه ده لګېدلې، دی په خوب کې بادشاه شوی دی، خو دی بل ته پته نه ده لګېدلې. د پسې خوب کې مار ورپسې دی، خو دی بل ته پته نه ده لګېدلې. دقه مثال د قبر دی. نو حدیث کې راځي قبر ته دومره ارد کړلی شي چې تر کومې د دې مړي نظر لګي، او د جنت نه ورته بستره راوړي، او ورته وایي د جنت طرف ته د کړکۍ کولاو کړي، دې بستره کې سمله. او حدیث کې راځي ورته وایي داسې اوده شه لکه د ړومبۍ شپې ناوې، څنګه چې د ړومبۍ شپې ناوې باندې د کور د کار د دې غم ورسره نی، بس بېغمه ودي، نو وي دقه شانې ته هم اوده شه د ړومبۍ شپې ناوې په شانتې، چې بس سترګې وغړېږي، بس بیا قیامت په دغه خوب کې دا خوشحالۍ او دا جنتونه، دا حورې او دا میوې، دا قسمه قسم څیزونه ورته الله ورکوي په دې خوب کې.
او چې دی راپاسي نو بس قیامت نو بس بیا ډایرکټ جنت ځي. نو دنیا کې انسان خپل ځان امانت وساتي نو بیا قبر کې به د امانت پروت وي. او دنیا کې انسان خپل ځان امانت ونه ساتي نو بیا د قبر کې امانت نه پاتې کېږي. قد فصلنا په تحقیق سره مونږ قد فصلنا الآیات په تحقیق په تفصیل سره مونږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم د قوم د لپاره یفقهون چې پوهیږي هغه سوچ او فکر کوي. ان الله بیشک الله تعالی فالق الحب والنوى شونکې دی دانې لرا والنوى او د کجوري اډوګي لرا یخرج الحي من المیت روباسی ژوندي لرا من المیت د مړینا و مخرج المیت ارایستونکې دی مړ لرا من الحي د ژوندینا ذالکم الله دا صفات والا الله دی. فانا تؤفكون نو بیا کوم طرف ته تاسو اړول شي. فالق الاصباح چونکې دی سبا لرا وجعل الليل سکنا وجعل الليل او ګرځولې د شپه سکنا د آرام د پاره والشمس والقمر نور او سپوږمۍ ګرځولې دي حسبانا د حساب د پاره. ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د هاي الله العزیز چې غالب دی العلیم چې پوه دی. او هو الذي وغلا ذات دی جعل چې ګرځولې دی لكم النجوم ستاسو د پاره ستوري لتهتدوا د پاره دی چې تاسو لاري عمومي بها په دې ستورو سره فی ظلمات البر پتیارو د وچکې والبحر او پتیارو د سمندر کې. قد فصلنا الآیات په تفصیل سره مونږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم دها قوم د پاره يعلمون جاغوي علم لري. وهو الذي الله غزاد دی انشأکم چې پیدا کړی تاسو پړم بیزل من نفس واحده د یو نفسنا فمستقر استاسو د پاره زید اوسیدو دی او مستودع او زید آرام دی. قد فصلنا الآیات په تفصیل سره مونږ بیان کړی دي آیاتونه لقوم دها قوم د پاره يفقهون چې هغوی پوهیږي. ان الله فالق الحب والنوى بیشک الله تعالی چونکې دی دانې لرا والنوى او د کجوري اډوګي لرا یخرج الحي من المیت روباسی ژوندي من المیت د مړینا و مخرج المیت من الحي او رایستونکې دی مړ لرا من الحي د ژوندینا. ذالکم الله دا صفات والا الله صفات والا الله دی. فانا توفكون بیا تاسو کم طرف ته اړول شئ. فالق الاصباح چونکې دی سبا لرا وجعل الليل ګرځولې د شپه سکنا د آرام د پاره والشمس والقمر نور او سپوږمۍ حسبانا د حساب د پاره ګرځولې دي. ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د الله العزیز چې غالب دی العلیم چې پوه دی. وهو الذي الله غزاد دی جعل لكم النجوم چې ګرځولې دي ستاسو د پاره ستوري لتهتدوا د پاره دی چې تاسو لار عمومي بها په دې ستورو سره فی ظلمات البر والبحر پتیارو د وچکې او پتیارو د لمدکې. قد فصلنا الآیات په تفصیل سره مونږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم دها قوم د پاره يعلمون چې هغوی پوهیږي. وهو الذي الله غزاد دی انشأکم چې پړومبي ځلې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا فمستقر نستاسو د پاره زید اوسیدو و مستودع او زید آرام او زید امانت دی. قد فصلنا الآیات په تفصیل سره مونږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم دها قوم د پاره يفقهون چې هغوی پوهیږي. څه د پاره زید اوسیدو نه یا دنیا مراد ده او یا جنت یا جهنم مراد. مستودعنا یا د مور خېټه مراد ده او یا د قبر خېټه مراد ده. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمته.